بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخمان سلازم عرفان خان اور زیم محمد فہیم. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نن اجلاس سے اسلام آباد کی او په دغه اجلاس کې هغوی فیصله کړې ده تجویز مخې ته راغلی دی او په دغه تجویز باندې بیا اتفاق شوی دی. کوم تجویز چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب ورکړی دی چې ټول جماعتونه به استعفاګانې راوړي او هغه به مولانا فضل الرحمان صاحب ته ورکوي او چې اپوزیشن جماعتونه اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ کوي نو په دغه دوران کې به دوی استعفاګانې سپیکر ته پیش کوي. ابتدایي معلومات اطلاعات دغه مخې ته راغلي دي چې ټول اپوزیشن جماعتونو په دغه تجویز سره اتفاق کړی دی. د پی ډي ایم دغه اجلاس کې نن د ټولو جماعتونو نمایندګي موجود وه او د استعفاګانو دغه آپشن ویل کېږي چې دا به د اخري آپشن وي. خو د اپوزیشن د طرف نه چې کله دغه خبره مخې ته راغله په میډیا باندې نو د پرایم منسټر عمران خان صاحب هم کولاو واضحه پیغام اپوزیشن ته ورکړی دی. هغه ویلي دي چې اپوزیشن د استعفاګانې ورکړي موږ به هغه ټایم انتخابات وکړو. په کوم باندې څومره پریشر دی پاکستان ډیموکریټک موومنټ باندې آیا هغوی حتمی فیصله کړې ده چې ریزاین به ورکوي او آیا د هغوی د استعفاګانو سره دغه اسمبلیانې ټولې تحلیل کېدی شي که نه چې کوم خبره پرایم منسټر عمران خان صاحب کړې ده آیا واقعي هغه په دې پوزیشن کې دی که نه چې دوباره به انتخابات وکړي په دومره حلقو باندې کوم ځای کې چې پاکستان پیپلز پارټۍ سره د سند حکومت هم دی. فهیم صاحب اجلاس او مریم نواز بی څو ورځې مخکې دا خبره کړې وه او نواز شریف صاحب تقریبا 20 ورځې مخکې دا خبره کړې وه چې اخري آپشن موږ سره کم پاتې شوی دی هغه د استعفاګانو دی. خو د دې نه مخکې په 14 دسمبر په لاهور کې جلسه کېدونکې ده. د پی ډي ایم دغه اجلاس مولانا فضل الرحمان صاحب په مشرۍ کې ابتدایي معلومات یا اطلاعات دغه مخې ته راغلي دي. ویل کېږي چې اپوزیشن ټولو جماعتونو هغې سره اتفاق کړی دی خو دا تجویز مخې ته راغلی دی. یقینا دومره غټ ګام به اپوزیشن نه پورته کوي او د هغې لپاره په حکومت باندې دباو اچوي. خو عمران خان صاحب هم وایي چې تاسو استعفا ورکړئ زه خو انتخاباتو ته تیار ناست یم. عرفان صاحب د نواز شریف صاحب چې کله مور بي وفات شوه نو پیرول باندې زموږ اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف صاحب بار راووته د هغه زوی هم بار راووته او ویل کېږي چې هغه دوران کې تره او ورېرې خپلو کې هغه خبرې وکړې کوم چې هغوی نشوې کولی هغوی ته لږ وخت میلاو شو چې یو بل سره کینی او هغې کې چې کومې فیصلې مسلم لیگ نون اغوستل غواړي په هغې باندې هغوی خپل د پارټۍ صدر اعتماد کې واغوستو هغوی ته یې وینا وکړه او یوه چې کومه نصیحت ورته ووایه مشوره ورته ووایه چې دا تره خپل ورېرې ته وکړه چې هغې حد ته لاړه شه چې د هغې ځای نه ته واپس راتلی شي. پارټي او اپوزیشن یا زمونږ څومره هم غړي دي یا څومره هم کارکنان دي هغه به بنده کوڅې ته نه بوځي چې د هغې نه بیا بهر راوتل نه وي. دا هدایت هغوی ته ورکړی شوی. مطلب دا چې استعفا ورکولو آپشن بالکل اخرنی وساتئ که تاسو ته بالکل څه لاره نه ښکاري بیا استعفا ورکئ. او شهباز شریف صاحب که دا خبره کوي که دې حد ته خبر راځي ذریعه دا وینا ده نو مطلب دا دی چې هغه ته هم اوس ښکاري چې نوره مفاهمت نه چلیږي. ګینې هغه چې کله دننه لاړ نو کېدی چې هغه خبره کوي او مفاهمت خبره به روځي خو هغه نور هم اګریسیو کېږي لګیا دی. بیا د هغې نه پس نواز شریف صاحب دا وینا چې تاسو ټول اپوزیشن راغونډ شئ او هغوی خپلې استعفاګانې د پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب له ورکړئ او چې کله هغه ته ټیک لګي تاسو هغه ټایم استعفا وکړئ. هغې کې لا ډېر زیات وخت دی. هغه خبره جنوري کې را روانه ده لا مونږ دسمبر کې یو او را روان په دغه ویکند باندې به مونږ لاهور کې د پی ډي ایم شو ګورو چې هغوی څومره زور ښیي او د هغې نه مخکې یو دوه واړه کارنر میټینګ مسلم لیگ نون کړي هم دي. همدغه وجه ده چې تاسو ته د وزیر اعظم صاحب لږ په تندي باندې هلکه غونډې کې خوله اوس ښکارېدل شروع شوي دي. کوم سیاسي مبصرین دي یا کوم خلک تجزیه کوي د 14 دسمبر متعلق یا کوم حالات جوړېږي کومه خبره کړې تاسو ذکر وکړه چې هغوی دا ذکر وکړه چې زه به الیکشن وکړم. نو خبره دا ده چې آیا الیکشن کیدی شي هغه وخت کې او که نه. آئین دې حوالې سره څه وایي آئین څومره کلیر دی ولې چې دوی سره هم کلیر میجارټي دې وخت کې نشته دی په دغه ایوان کې دننه بالکل ډېر زیات خبرې دي چې آئیني نقطه باندې لږ ذکر کوو. فهیم صاحب چې کوم دوی معامله ډیلې کوي یعنی که اپوزیشن صحیح معنو کې دغه استعفا ورکول نو هغه نن هم ورکړی کېدی شي او که دغه استعفا ورکوي نو بیا آئین د لارې دی چې کوم عمران خان صاحب ویلي چې موږ سره زه به دوباره انتخابات وکړم. آیا په دې وخت کې بیا موږ د دې خبرې جوګی یو چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه 15 د وفاقي اسمبلی نه وفاقي قومي اسمبلی نه 155 د سند پورا حکومت د پنجاب کې د نیمه نه زیات د سېنات د بلوچستان او
آیا دا دومره خلک استعفاګانې ورکوي حکومت یا په دې وخت کې زمونږ مالی پوزیشن دومره دی چې مونږ دوباره انتخاباتو طرف ته لاړ شو دویم بالکل چې فرض کا د ټول نه غټه مسله فهم انټرنل چې کوم معاملات دي دا هغه تاسو یو ریپورت دا غي حواله بدر کوم په جنوري کې فرض کا استعفاګانې ورکوي نو آیا په مارچ کې بیا د سېنات الیکشن بکیږي چې کوم خبره را روانه دي په مارچ کې سېنات الیکشن کیږي څومره وخت دی د آئینی تور باندې بیا د الیکشن کمیشن سره چې ان کیس 2 میاشتو کې دننه هغه دوباره انتخابات کوي ان کیس 2 میاشتو کې دن نه کوي چې جنوري کې استعفاګانې راځي مارچ او فروری کې بیا په مارچ نه مخکې هغوی فرض کړی دي خبرې جوړوي چې الیکشن وکړي آیا دغه خلک به بیا د سېنات الیکشن نه مخکې حلف واخلي آئینی سقم یا تاسو ته وایي چې آئینی یو آئینی بحران د پیدا کولو کوشش کیږي او آئینی بحران خو کیږي چې هغه اپوزیشن جماعتونه د یو ډیر سوچ تحت کوي دغه وجه دا نوته دی دوه خبر دي ان کیس چې کوم خبر د شروع د ورځې نه روانې دي چې په پارلیمنت کې په اپر هاوس کې په سېنات کې بالادستی غواړي تحریک انصاف هم او اپوزیشن جماعتونه هم په دې دوه کالو کې یا په دې اتیش میاشتو حکمرانۍ کې تحریک انصاف ته غټ مشکل دا راغلی دی چې هغوی د سېنات نه خپل قانون نشي پاس کولی هغه قانون ضرور پاس شوی دی کوم ځای کې چې بیا د ټولو خلکو سټیکس انوالو وي سلامتي مخ ته راغلی ده او ټولو سټیکس انوالو وي سټیکس انوالو کې د شي په راتلونکي وخت کې چاته شنه باغونه ښودلی شوي چې تاسو به کم طرف ته ځئ یا په کم ځایونو کې به تاسو کښېنئ ممکن نه ده چې دغه طرف ته که اپوزیشن ځي نو هغه په دې وخت کې لاړ شي او که هغه وخت کې ځي نو یقینا چې بیا به یو آئینی بحران پیدا کېږي او هغه آئینی بحران کې بیا د هغې څه حل راځي هغه طرف ته خبره ځي که نه ځي خو دې وخت کې تحریک انصاف یا عمران خان صاحب په خپل سټانس باندې کلک ولاړ دی هغه بالکل چې زه انتخابات به وکم خو آئینی لارې چې دي نو هغې ته به هم کتل غواړي انتخابات خو به هغه وکړي خو چې کوم مقصد دی هغه مقصد نه حاصلېږي یا کوم مقصد دی هغې کې اپوزیشن کامیابي بیا ترلاسه کوي او هغه هم دغه دي چې تاسو یو پوره اسمبلی ډیزالو کوي یو تاسو سره په دغه کې زیات خلک د هغې نه ډیزاین ورکړي پنجاب هم راغورځېږي او آیا بیا د هغې څه آئیني حیثیت پاتې کېږي چې تاسو بیا په هغې کې الیکشن کوئ آیا تاسو د سېنات الیکشن بیا ډیلی کولی شئ که نه شئ ډیلی کولی دا ټول یو آئیني هغه مسلې نقطې طرف ته روانې دي او دا ټول دا پلاننګ چې دی اپوزیشن سره اکثریت دی دا پلاننګ دا چې دی نو دا یو سوچ سمجي سازش او منصوبه بندۍ تحت لګیا دي روان سره پاکستان کې شپږ اسمبلیانې دي څلور صوبایي یو قومي او یو سېنات دی او دریو کې د وخت کې که ریزاین راځي نو هغه درې واړه کولیپس کولی شي سېنات هم پنجاب اسمبلی هم او سندھ اسمبلی بلوچستان ته به غټ نقصان نه رسي هغه به په ځای ولاړ پاتې شي خیبر پختونخوا ته هم نه رسي بلوچستان متعلق به دومره ووایم چې هغه په نارمل حالات کې هم غورځېدی شي د هغې دومره خو بهرحال عرفان صاحب دا چې کوم دی وخت د ریزاین خبره کېږي د ریزاین به بالکل اخري حد په طور باندې استعمالیږي او ویلې کېږي چې د وخت کې پریشر هر ځای ته دی صرف عمران خان صاحب ته نه دی نور چې کوم هغې سره ګیر چاپیره نور ګوندونه دي یا نور طاقتونه دي هغوی باندې هم ډېر زیات پریشر دی چې اخر ډیلیور کېږي ولې نه ډیلیورنس نه ولې فیلیر را روان دی ویلي دي کولاو خبره نن هغه وکړله کوم چې یو سینیر صحافیانو سره یا کالم نګارانو سره هغه لږ مخکې ملاقات کړی دی هغوی دا خبره واضحه کړې چې که اپوزیشن پر اعتماد دی هغه دا وایي چې موږ استعفاګانې ورکوو موږ ریلیکس یو موږ ته هېڅ قسمه پریشر په موږ نشته او موږ هېڅ قسمه دباو نه اخلو نو عمران خان صاحب ویلي چې د هغوی نه زیات پر اعتماد خو زه یم او په خوله باندې وایي که نه څوک دا خو اوس نه شي وایي چې زه یېرېدلی یم تاسو هغه دا امید کوئ چې دا اوس وایي اونیر چې زه ډېر سخت یېرېدلی یم چې اپوزیشن ما پسې بار راوتلی هغه به همدغه وایي چې زه بالکل پر اعتماد یم ما ته هېڅ مسله نشته دی او زه خو امورټل یم ما څوک لرې کولی نه شي زه به همیشه دپاره دې خوا ناست یم دا خو هغه مخکې نه وینا کړې ده زه ارریپلیسیبل یم خبره دا عرفان صاحب چې کله د اپوزیشن بار راوځي عمران خان صاحب سره 3941 قومي اسمبلی نشستونه هغه چې دې نه هم کم و چې هغه دې نه هغه بار راووته نو هغه ټایم هغه څومره پریشر ډیولپ کړی و دې خوا ته خو تقریبا نیم حکومت دې وخت کې بار ولاړ دی تاسو وګورئ تاسو سره سېنټ کې اکثریت دی تاسو سره سندھ اسمبلی کې اکثریت دی تاسو سره په پنجاب کې بالکل نیک ټو نیک کې اکثریت به زو چې پی ایم ایل این سره دی چې باقي ټول آزاد ممبرانو هغه ټول بار پر روډز راوتی دي قومي اسمبلی کې تاسو نه خپل قانون نه پاس کیږي تاسو که بجټ یا قانون پاس کوئ تاسو د اپوزیشن ممبران رانیسئ گرفتاروئ یا هغوی ته تاسو ایبسنټ شئ مه راځئ هغې ذکر وکړو چې هغې هغه ټایم کې هغوی سره دومره خلک وو پرون هم موږ ذکر کړی
چې هغه ټایم کې صرف د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړل شوې وې سپیکر ته صادق صاحب ته هغه نه منظور کړي. هغه وخت کې په 2015 کې خیبر پختونخوا کې حکومت او د پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر صاحب منظور کړي. اوس سوال دا دی چې هغه ټایم کې کومه دھرنا شروع شوې وه 14 اگست 2014 که زه نه غلطېږم د ازادي مارچ په نوم باندې د پاکستان تحریک انصاف چې یاره داندلي شوې ده په څو حلقو کې او تاسو دغه حلقې کولاو کوي 126 ورځې دھرنا وه څومره هم 4 میاشتې دھرنا وه که موږ هغه ټایم ډیوریشن ته ګورو چې کوم و او آیا بیا چې کوم دی وخت کې د اپوزیشن کومه سټریټیجي ده یا حکمت عملی ده دا د هغه وخت د تحریک انصاف په نسبت باندې ماته زیات لږ مؤثر ښکاري دې کې زیات لږ سازشي عناصر او دا پورا پلانینګ سره کړی دا خان صاحب سره څنګه دي هغه ټایم کې چې د دې سره کوم د دوی د ماهرینو ټیم وو آئینی ماهرینو ټیم وو تحریک انصاف سره یقینا چې هغوی ته دوی ته دا وخت مشوره نه ورکړي. هغه وخت کې دوی سره یو پورا د صوبې حکومت وو که هغوی واقعي پریشر ډیولپ کول غوښتل نو څنګه چې دا وخت کې پیپلز پارټي سند حکومت دی او آیا پورا یو حکومت زی او په هغه وخت کې هم بیا په مارچ 2015 کې د سېنات الیکشن شوی نو آیا دوی ته چا دا مشوره نه ورکړي که تاسو یو حکومت ختموي نو هغه بیا د سېنات په الیکشنو باندې اثر کېدای شي ځکه چې دا ټایم ډیوریشن موږ ګورو اپوزیشن دا کار دی چې هغه کم کار کوي نو هغه آئینی نقطو ته ګوري او منصوبه بندۍ تحت روان دي. ممکنه دا هم د چکیری صرف قومي اسمبلی نه استعفا ورکي صوبایي اسمبلی نه په ځای پاتې شي یو د مې طرف ته هم زو یو ولا شان دماغ تاسو ته پروګرام کې غزل بیا هر کله وایو تاسو په خپل اوریدل چې 31 دسمبر مطلب په دغه کال کې دننه خبر بل کال ته نه دي ټول ممبران اسمبلی با خپل پارټي لیډرانو ته خپل استعفې ورکی استعفې با جمع کی او چې کله تاسو شو د مریم نواز بیبي نه سوال نو شو نو دا وې چې موږ نور خبره نه کوو چې کومه خبره مولانا صاحب وکړي دا ټول خبرې دي. عرفان صاحب استعفاګانې رااله ټول به جمع کی او دا به هم پته ولګي چې ټوله جمع کوي مو که نه. ډېر کسانو خو دا هم ویلي چې مونږ د پارټۍ په ټیکټ نه یو منتخب شوی مونږ پیسې ورکړې وې په هغې منتخب شوي او مونږ په پارټیانو پالیسي کې پابند نه یو. فهم صاحب دا تاریخ دی د پاکستان سیاست که موږ وګورو دی که همیشه دغه شانتې کارونه شوي دي چې څه جماعتونه جوړ کړی شوي دي سازش تحت څه جماعتونه د سازش تحت د دباو تحت هغه مات شوي دي د هغې کوم چې منتخب خلک دي نو هغه د یو جماعت نه اخیستلی شوي دي بل جماعت ته تللی دي او دا هم موږ کتلی دي چې د کوم جماعت په ټکټ باندې خلک منتخب شوي او بیا آئین کې وروسته ترمیم راغلل نو هغه جماعتونه هغه خلک چې د کوم جماعت په ټکټ باندې منتخب شوي هغې خپله پارټي پرېښوده او نور آزاد حیثیت نه خپل ځان له پارټیانې جوړ کړي. یقینا چې دا نوې خبره نه ده کوم چې د پارټي قیادت ته به په 1 دسمبر په 31 دسمبر د دې میاشتې ټولې استعفاګانې ورکوي او دغه استعفاګانې به بیا ټولې راځي مولانا فضل الرحمان صاحب ته. دغه کې به واضح شي چې د مسلم لیگ نون کم خلک دي د پاکستان پیپلز پارټۍ کم خلک دي آیا دا ټول د قیادت د خپل هغې چې کومه ناره ده هغې سره ولاړ دي که نه. څو پورې اوسه پورې موږ ته راغلي دي په 2 کالو کې د حکومت خلاف کم یو عمل هم شوی دی په پارلماني نظام کې یعنی قومي اسمبلی کې سېنات کې نو هغه اپوزیشن د ناکامۍ ښکار شوی دی او یقینا تاسو دا ویلی شئ چې چونکې هلته خفیه بیلټ وي خفیه استعمال وي د حق ورکولو نو هغې کې خلکو باندې دباو راوړلی شوی دی یا هارس ټریډینګ شوی دی څه هم شوي دي خو بهرحال هغه شوي دي او د هغې ثبوتونه یې د هغې موږ د چیرمن سېنات په الیکشن کې د قومي اسمبلی د قانون سازۍ په صورت کې دا موږ کتلی دی. اوپن بیلټ شي که نه اوس خو به بیلټ اوپن شي. ما هم تاسو ته وی چې اوس به ښکاره شي خبره به واضحه شي چې آیا د پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان مسلم لیگ نون که 15 ایم این ایز دي دا ټول استعفا ورکولو ته تیار دي که نه دي. آیا د پاکستان پیپلز پارټۍ که 80 پورې ایم این ایز دي دا ټول استعفاګانو ورکولو ته تیار دي که نه دي. د صوبایي اسمبلی متعلق څه سټریټیجي ده یا څه دي آیا سند حکومت به ډیزالو کیږي که نه دغه یو بنیادي خبر مخې ته راغله پکې خو دوه خبرې وشو فهیم صاحب یو چې په حجام هړتال به کیږي ډویژنل هډ کوارټرز کې به احتجاجونه کیږي استعفاګانې به هم راځي او د هغې سره سره اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ هم کیږي. دوه مختلف خبرې دي. آیا که اپوزیشن استعفاګانې ورکوي 1 دسمبر پورې دوی راغونډوي او دوی ځان ته یو تاریخ ټاکلی 15 جنوري 16 جنوري یا 15 جنوري کوم چې دی کې یو آئیني هغه بحران پیدا کېدی شي د سېنات الیکشن حوالې سره نو آیا دغه 1 دسمبر ولې کېښودلی شو په 14 دسمبر باندې
لاهور کې جلسه ده آیا 15 دسمبر یا 16 دسمبر ولې نه کېښودلی شو یو دویم که فرض که استعفاګانې ورکوي او دغه هم اخري آپشن یې نو لانګ مارچ کولو څه ضرورت دی اسلام آباد طرف ته راتلو څه ضرورت دی دوستو ما وایي چې دا مختلف ټیکټکس دي دا مختلف پلان اے دی بی دی سی دی او ډي دی او روان دی اوس پته نشته کوم ځای ته به رسي خو دا په حکومت باندې دباو اچولو دپاره فشار اچولو دپاره اپوزیشن دغه حکمت عملي مخې ته راوړې ده څنګه چې یو مولانا صاحب خبرې وکړلې پریس کانفرنس کې په هغې باندې د ټولو لبیک وو په هغې باندې د ټولو اتفاق وو او که تاسو شروع د ورځې نه ګورئ چې مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه وخت نه د اگست نه کوم کوششونه شروع کړي دي د اگست 2018 نه چې موږ د دغه اسمبلیانو نه حلف نه اخلو بیا نواز شریف صاحب آصف علي زرداری صاحب په یو پیج راوستو ته یا د خبرې کولو کې مولانا صاحب ډېر زیات کردار دی او دې لپاره هغه 2.5 کاله پوره محنت وکړو خو هغه ښکاري داسې چې هغه د خپل کوششونو کې کامیاب ثابت شو کم از کم دا دوانه خلک خوالی چې کله صوبایي حکومت هغه ته میلو شي یا هغه وګټي مولانا صاحب مقصد خو مین هغه دی چې هغه خیبر پښتونخوا او دې وخت کې په راتلونکي وخت موږ خبرې سره باره کوي فهیم صاحب تاسو ته نشته پته ما ته هم نشته پته چې راتلونکي وخت کې چا حکومت جوړېږي داسې مو وایه که نه تاسو ته پته ده ګوره جاشا صاحب څه ووې بهرحال جاشا صاحب څه ویلي الیکشن څنګه کېږي راتلونکي وخت رزلټ څنګه راځي ښه نو راتلونکي وخت کې په صوبه کې د چا حکومت را روان دی هغوی به وي که نه هم ته پته نشته دی هغوی به وي تاسو دا ذکر وکړو چې کاغذ حکومت میلاو دقه کاغذ حکومت میلاو شي نو به مني دا ممکن نه دا تو عرفان صاحب یو منټ دا ته ووایه اوس چې الیکشن کېږي دا حکومت راغورځېږي او دوباره پی ټي آی ګټي مولانا صاحب به مني خو بیا احتجاج کې کاغذ د قوزم مې مکنه اب علی منی چې په 2013 کې وفاقي حکومت پاکستان تحریک انصاف منلو نه مني د خیبر پختونخوا حکومت منو ولی وجه ته پاګټ له وکنه څنګه نن پیپلز پارټي دا وایي چې سند کې بالکل ټیک الیکشن شوی دا د یو باقي ملک کې نه شوی دا د یو پارټي مسله نه دا ټولو پارټي مسله ده پاکستان په سیاست کې دا تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي چې کله هم الیکشن شوی دی هغه مخالف اپوزیشن جماعتونو کله هم نه دی منلې 2014 درنا ولې وا چې هغه ټیم کې کومې خبرې مخې ته راتلې چې پاکستان تحریک انصاف په شا باندې اسټابلیشمنت دی یا څه قوتونه دي او دغه درنا هغې سپورټ کوي یا دوی ته د هغوی آشیرباد حاصل دی تاسو وکتل چې هغه ټایم کې بیا هغه کوششونه دغه مسلم لیگ نون حکومت سره یو ځای شو اپوزیشن جماعت په هغه وخت کې پاکستان پیپلز پارټي او هغوی دغه کوششونه بهرحال ناکامه کړل اوس دې وخت کې صورتحال بدل دی ویل کېږي موږ ته دا په ظاهره باندې خدا ویل کېږي چې دا نظام چې دی دا ډېر زیات تباهۍ طرف ته دوی بوتلو پاکستان تحریک انصاف باندې الزام لګي عمران خان صاحب وایي چې نه دا نظام خو ما ټیک کړی دی او دا اپوزیشن جماعتونه نه غواړي چې دا سیستم په یو ټریک باندې روان شي کوم ځای کې چې دا خلک غلاګانې کوي او دا غلاګانې موږ نیسو او دا د خلکو ته په ډاګه کوو خو په دې فهیم صاحب دا چې څومره وخت تیر شو پاکستان تحریک انصاف او عمران خان صاحب نن دا خبره ومنله چې موږ د کوم اصلاحات کول پکارو هغه اصلاحات موږ ونه کړل په دې 20 یا 30 میاشتو کې خو دې سره اتفاق نه کوو په 19 کالو کې خو په دې صوبه کې هم د دوی حکمرانی ده کوم اصلاحات چې په هیلث سیکټر کې شوي د هغې خو کباړه دوی ویستله نو آیا په کوم سیکټر کې د پولیس ریفارمز ډېر ذکر کېدو نن اعلان وشو چې 20 دسمبر پورې به ټول استعفاګانې ورکړي 31 دسمبر پورې به ټول استعفاګانې ورکړي دا راته وایي چې 14 قیادت ته د 14 چې کومه لاهور جلسه ده 14 دسمبر باندې آی کې به نه وي صحیح ارسو غویدن کولو کړل ټول پته کولو کارا شي هغه به تقریر فهم سه خلک برا ټولې هغه به تقریر ما غړي خبرې وي کنه چې حکومت ناکام ده او حکومت نظام تباہ کو او نچکاری طرف ته روان دي بیروزګاری زیاته ده ګرانی زیاته هم دغه خبرې دي ولې په درنه کې بنور سوي په 14 دسمبر کې نه څه نه خبر ورکول پکار دي کنه پبلک سره پار راغونډي دا به تاسو ته باغ ورځ باندې بیا دغه تقریرونو کې موږ ته پته ولګي چې دوی سره نوې سره وړي کنه ځکه خو چې کوم خبره وسو شول نو باندې اتفاق وشو مسله هم دغه دا استفاګانې ورزي او ملک نور هم انتشار طرف ته ځي که د اپوزیشن احتجاج د وجه نه څنګه چې فواد چودھری صاحب ویلي چې خپل د 1 کیلو غوښې دپاره پوره غوا لالی که دې طرف ته شي ځي نو بیا د دې فایده نشته او که نظام ښه کېږي نو د دې استعفا ورکول ښه خبره ده د دوی حق دی چې استعفا ورکړي د مې طرف ته زو فهیم صاحب خو کوشش دا روان دی چې آئینی بحران پیدا کړی شي کوم ځای کې چې بیا نه حکومت ته دا لار وي چې د هغې نه وځي اپوزیشن خو هسې هم هر څه په داو لګولي دي او نه هغوی ته څه لار وي چې هغه د هغې نه وځي ټوله شان ته ماخلو پروګرام کې بیا هر کله فهیم صاحب د خیبر ټیچنګ هسپتال واقعا
وشوله وزیر اعلی صاحب هم ډېر د غصې اظهار په هغې باندې وکړو او ورځ په ورځ باندې په دغه کې نوي نوي خبرونه مخې ته راځي. زموږ په دې سکرین باندې به هم څه ډاکومنټس چلیږي. ډاکومنټس د هغې متعلق دي چې کوم د بورډ آف گورنرز دی چې کوم MTI ایکټ کې اختیار حاصل دی او هغې کې هر څوک اغستی شي د خپل فیلډ نه ایکسپرټ خلک، یعنی هغې کې صحافیان هم شته، په هغې کې سیول سوسایټي نه خلک هم شته، په هغې کې لایرز هم شته، په هغې کې ریټایرډ بیوروکریټس هم شته. خو چونکې دغه د MTI ایکټ هغې کې دغه اختیار هغوی ته ورکړی دی. نن چې کوم څه ډاکومنټس مخې ته راغلل نو د خیبر ټیچنګ هاسپټل د بورډ آف گورنرز یو ډاکټر ندیم عالم صاحب متعلق دي او هغه دا دي چې کوم هغه خپل CV کې منشن کړي دي نو هغې کې د هغې چې کوم خپل کوالیفیکیشن په دې باندې موږ اعتراض نه کوو چې بورډ آف گورنرز کې هغه ولې دی. تاسو ته وایي چې MTI ایکټ کې هغې سره اختیار شته، دغه ثوابدیدي اختیار دی او هغه دوی استعمالولی شي او هغه به ټیک استعمال کړی وي. لکه څیزونه چې کوم مشکوک دي یا متنازعه موږ ته ښکاره شو نو چې کوم CV هغوی جمع کړی ده هغې کې د دوی کوالیفیکیشن دوی ښودلی دی د ډاکټر آف میډیسن MD ډیګري ده د هغوی سره او ماسټر آف بزنس ایډمنسټریشن MBA د لمز نه لاهور یونیورسټي اف منیجمنټ ساینس نه دوی کړی ده. ډاکټر ندیم عالم صاحب بنیادي طور باندې تعلق لري د پاکستان تحریک انصاف سره چې په کال 2014 کې د 400 حلقې PK 20 نه الیکشن کنټیسټ کړی دی د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې او کوم ځای کې هغه 3158 ووټونه اخیستي وو د الیکشن کمیشن د ریکارډ مطابق. هغه حلقه په کال 2014 الیکشن کې د قومي وطن پارټۍ خالد خان صاحب ګټلې وه. کال 2018 انتخاباتو ته براشو هم ندیم عالم صاحب چونکې هغه بیا کاغذونه جمع کړي او هغه د خواهش اظهار کړی د پېښور د صوبایي اسمبلی حلقې PK 73 نه PK 73 PK 73 هغه حلقه ده د کم نه چې دی وخت کې د صوبایي اسمبلی ممبر دی تیمور سلیم جګړه صاحب چا سره چې 2 وزارتونه هم دي. هغه ټایم کې چې کله کاغذونه جمع شو د ټکټونو د تقسیم مرحله راغله نو چونکې تیمور جګړه صاحب تله لږه درنه وه تلې نه زما مطلب دا دی چې هغه مضبوط کینډیډیټ و عوامي مقبولیت د هغوی زیات و په دې وجه باندې فیصله د هغه په حق کې وشوله. خو کوم الیکشن کمیشن ته چې ډاکومنټس جمع شوي د هغه ټایم ندیم عالم صاحب طرف نه کم جمع شوي یو خو دا و چې هغه تحریک انصاف سره د هغه وابستګي ده په 2013 کې هغوی الیکشن کنټیسټ کړی دی. دویم چې کوم الیکشن کمیشن کې بیا 2018 دپاره هغوی ډاکومنټس جمع کړي نو چې کوم اپیډیویټ فارم دی فهیم صاحب او دا کم جمع شوي دي 9/6/2018 په هغې کې د ډیګریانو ذکر نه دی شوی کوم چې په CV کې شوی دی. هغې کې صرف ذکر شوی دی د BSc بیچلر آف ساینس. अब لازمی हो کنه که هغه به خالی او سیټ تکړي بس هغه وځه کړي نور به ټول پټ کړي هاو تعلیم به زیات وکنه په کوم ځای کې لکه MDA کړه هغه پټک لګا نه خالی BSc شو کړه او نو د الیکشن لپاره کړو الیکشن لپاره چې تعلیم څومره کمی مقر عوامي ښکارم او خو چې بیا کوم CV هغوی جمع کړی نو هغې کوالیفیکیشن دا دی. بهرحال تاسو ته وایي چې د بورډ آف گورنرز کې د هغوی په اپاینټمنټ باندې د هغوی په تقررۍ باندې موږ هېڅ قسمه اعتراض نه کوو خو چې کوم ډاکومنټس الیکشن کمیشن کې شیر شوي دي کوم CV هغوی هلته جمع کړی ده نو په کار دی چې دا څیزونه هم انویسټیګیټ شي او دا وشي چې کوم دې ځای کې شي نه هغې باندې خو هغه ځکه پوره نشي ښه دی چې خو د پارلمنټ ممبر نه دی معلومات چې نو هغه پټ شوي دي هغه نه دي. بهرحال دې کې به د هغوی خپل یو نیت خپل هغه وي. هغوی سره چې کومه بیا متعلقه ډیګري یا ډیپلوما هغوی شو کړې ده نو هغه کې هم معلومات پټ شوي دي چې کوم د میډیسن یا د میډیکل ټیکنیشن یو ډیګري هغوی سره ده یا هغوی ښودلې ده او کومه هغوی نه ده ښودله. پاکستان تحریک انصاف په نه زه په فهیم صاحب زه په ډاکومنټس کې لږ چې ما کله هغې وکتل نو زه په هغې باندې ذکر یا خو حکومت دومره معصومه دی چې اړوه خبر نه و چې دا کس موږ سره دروغ وی لګیا دی او یا هغوی ته ښه پته وه چې د دروغ وی خو دی ایډجسټ کو ځکه را مخکې که او ډاکټر دی که نه وایي ډاکټر ندیم عالم که مونږه BOG ته ګورو بیا ډاکټر ندیم عالم دی او که مونږ الیکشن کمیشن ته ګورو نو بیا صرف ندیم عالم صاحب دی وایي چې BSc سره خو ډاکټر نه لګي او چې کوم د نه چې کوم دا خو تاسو موي د 2018 میم کنه هلته ډاکټر نه دی کنه خو د 2013 چې کوم د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې کوم نوم لیکل شوی دی نو هغه ډاکټر ندیم عالم لیکل شوی دی هلته ډاکټر دی او نو به چې هغه ټایم کوم ډاکومنټس جمع شوي دي هغه کې به دا 15 کاله پخې تعلیم زرا کم شو هغه ټایم تعلیم کمیږي. بهرحال چې څه هم دي خو په دې باندې یو ډېر غټ ډیبیټ روان دی چې هغه بیا د پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي وابستګي هم ده. تاسو چې کوم ذکر وکړو کې دی شي نه چې کله ټیکټ هغه
ته ملاو نشو دغه حلقې نه چې هغې کې د خواهشمند امیدوار زیات ډېر زیات نو چېرته خو به هغه اکموډیټ ایون د پارټۍ خپل یو سابقه ډېر اکموډیټ کېدو خو بهرحال چې کوم فهیم صاحب دې ذکر راځي د ګورننس کوم ایشو راځي موږ بیا په ګورننس باندې بار بار ذکر کوو چې تاسو هلته اهل خلک د هغې نه دي کېنولي اهلیت فیصله به څوک کوي حکومت په خپله کوي ایم ټي آی ایکټ جوړ شوی دی ایم ټي آی ایکټ کې هغه اختیار شته کنه تاسو ته مو وي نو اهلیت فیصله به څوک کوي حکومت کوي کنه آی لپاره اهل دی نو هغې دپاره نوشران برقي صاحب هم اهل دی هغې دپاره ډاکټر مهدي معلم صاحب هم اهل دی زما یو سوال دی هغې جواب تاسو نه غواړم دلته به طور زه هغه ناست او کوشش تاسو وکړئ چې ټول اهلیت ټول قابلیت او ټول ښه خلک دا یو پارټۍ ته راټول شوي دي په نور پارټو کې هم شته خو که هغه دې پارټۍ ته راشي هغې به هم بیا اهلیت قابلیت به لري هغه دې پارټۍ ته راځي نو بالکل هغه بیا ټول په هر یو کرایټیریا باندې پوره وي بالکل که دې پارټۍ ته راشي که چا اغلا کړي وي تېرو وختونو کې خیر دی معاف شي د دې خپل یو ټایم یعنې پس هغه توبه وکړي راشي توبه طایف شي او نوې دوباره سر نه چې کوم دی که اغلا کول غواړي نو بیا نور هم هغه ته لارې ښودل دا لارې دي په دغه لاره باندې اغلا کولی شي عرفان صاحب خبره دا ده چې مونږ هیلث سیکټر خبره کوو لګیا یو او ریفارمز خبره کوو لګیا یو زمونږ په ملک کې مونږ بل خبره وکړه چې امپیچمنټ سیسټم نشته جوابدهي نشته پروفیسر خټک صاحب خو 15 کال حکومت وکړو چا دغه ته پوښتنه دا 15 کال کې څه کړي دا ستاسو ذاتي رایه ده نه زما خپل رایه ده بالکل پرون وزیر صاحب ویلو چې مونږ عوامو ته او د خلکو ته مونږ جواب دی نه جواب دی هغه سی ام ته نه جواب دی هغه په خپل بار څه وایي هغه عوام ته ملي و دا وایا چا ته ملي کوم خلکو ته خپل پارټي ورکاو ته ملي ولته مليږي هم نه خپل د حلقې دغه نه خپدي دغه هیتابات دغه حلقه ده کنه ته ورشل تخلصونه خپدي دغه نه خلکو دغه هیتابات کې سره روان دي هغه په خپل پته نشته لري خبره دا ده چې کوم زمونږ دغه ایم پی ایز دي زمونږ دغه ایم ټویټر نه ګوري فهم سي ټویټر ته خبره پاتې را د عوام ټویټر نه ګوري د عوام سوشل میډیا نه ګوري هغه صرف ټویټر باندې هغه ټویټس ګوري کوم کې دغه تعریف کیږي چې لګ دغه مخالفت وشي هغه ټویټس هم نه ګوري او هغه هم د نخې منځ هغه پروګرام ګوري کم کې چې د پاکستان تحریک انصاف ته فایده کیږي چې کم ځای کې مونږه تعمیري تنقید کوو هغه نخې منځ نه ګوري هغه منځ سترګې پټېږي خو خبردار عرفان صاحب چې کله تاسو یو صوبه کې نیم کاله ناست یې بس دی کې اوس زه مخکې څه ووایم لکه کار خو کوي ما خو نور څه نه دي ویلي کار ډېر زیات کارکردګي د هغه ډېره ښه ده ځکه خو دوی درې محکمې سنبالوي دوه افیشل او یو ان افیشل بهرحال خبره ده عرفان صاحب چې کله تاسو جوابدeh کې یو کس تاسو سره په دغه صوبه کې 15 کاله یو کس وزیر اعلی پاتې شو شهرام ترقی صاحب وزیر صحت پاتې شو شوکت یوسفزئی صاحب 15 وزارتونه هغه سره هغه تیر کړي دي تیمور جګړه صاحب 2.5 کالونه په خزانه په وزارت باندې ناست دی هغه د وزارت ملو شوی دی تاسو سره د مخکې محمود خان صاحب د سپورټس منسټر وو 15 کاله هغه سره هغه منسټري وه تاسو سره منیم صاحب د ټوریزم منسټر پاتې شوی دی تاسو ټول خپل کابینه راواړوئ وی ګوره چې دا کس 15 کاله د خوا ناستو په خپل پارټۍ کې دننه وګوره بار چاته مو وایه خو کم از کم یو سیسټم ډیولپ کړئ چې دا کس جوابدeh خوشي مونږ هر ځل اورو بار دا اورو چې وزیر اعلی صاحب وایي چې مونږ به د منسټرانو تقرري د هغوی کارکردګي په بنیاد باندې کوو خو دا به کله کوي تاسو په خپله څو ځله ووایئ چې پوره یو ټاسک فورس تیار شوی دی ابدي کارګوري اوس هغوی ځان دپاره یو پرفارمنس سیکرټري غالبه نښې دی په سی ایم هاوس کې دفتر هغه ورکړی دی هغه راغلی دی خوا کېناستلی هغه څه کړي اوسه پورې هغه څه حد پورې پرفارمنس انډیکیټرز رایستي دي څه پرفارمنس هغه کتلی دی هېڅ پته نه لګي تاسو د پرفارمنس انډیکیټر خبره کوئ یا تاسو هغه خبره کوئ چې یاره دا به څوک مانیټرینګ کوي دا وزیر اعلی صاحب په خپله ویلي چې په خپله باندې د هر میاشت د هرې محکمې نه که هغوی رپورټ اخلم کارکردګي رپورټ اخلم خو زه بیا دا وایم چې محکمه په خپله جوړه کړي اب څه رپورټ یې فن صاحب هغه به کارکردګي رپورټ جوړوي خو زه تاسو نه تپوس کوم چې د کارکردګۍ دپاره پیمانه څه ده پیمانه هم دقه ده چې هغه په خپله ناست دي زه څنګه دا وایم زه ډپټي کمشنر یم زه دا وایم چې زه پیښور ډپټي کمشنر وم او ما دغه ځای کې ګراني کنټرول نه کړه هغه به دا وایي چې مونږ دومره دوکانونه سیل کړي دي دومره ایس او پیز باندې مونږ چې کوم دی خلک جرمانه کړي دي دومره علاقې چې کوم وی قبضه مافیا مونږ واګزار کړي دي اب هم دا خبرې کوي اب ډېر بهترین کار وکړ شاباش او وزیر صاحب به خپل کارکردګي پیمانه یو سایډ خېل کېږي بل سایډ نه خولې کېږي او هغه یو سایډ چې کوم دی هغه 8 نه 10% دی 90% حالات خراب دي ګرانشته په دغه پیښور کې ګرانشته تاسو په خپل ذکر وکړو چې دغه پیښور کې د اوقاف ځمکو باندې چې کومه قبضه ده حکومت ته هغه نه ښکاري نو حکومت ته به ثوابه کې څنګه ښکاره شي مردان کې به څنګه ښکاره شي په سوات کې به څنګه ښکاره شي د سوات خلک په خپله فونونه کوي چې موږ ته رسکل اوبه صفا نه میلاویږي موږ ته تعلیم فیسلټي نه میلاویږي حکومت ته ښکاري خو په هغې باندې ایکشن اخیستل پکار دي ایکشن به څنګه دي هغه تاسو تصویر ښیي نه بیا
بل پکار چې موږ هغه ریل تصویر هغوی ته پرفارمنس ذکر تاسو کو کارکردګي تاسو ذکر وکړو د هغې د اډیټ طریقه څه ده یا د هغې لپاره پیمانه څه ده. موږ دا نه وایو چې ډېر ښه ټیم منسټر ځان سره هایر کړی وي چې کوم هم منسټر دی او د هغې په وجه باندې د هغې پرفارمنس موږ هغه کېږو. که موږ د پنجاب ذکر وکړو نو فیاض الحسن چوهان صاحب څه پرفارمنس او څه کارکردګي وه خبرې به کولې بل ته به کنځل وینا کول. په وفاق کې د فردوس عاشقاوان بي بي څه پرفارمنس او آیا په کوم الزام باندې هغه لرې کړلی شوه او بیا په کوم کارکردګۍ تحت هغه په پنجاب کې بیا ترجمان واغوستلی شو. نو آیا سوال دا دی چې په دې ځای کې پرفارمنس یا کارکردګي هیڅ هم نشته، تشې خبرې دي، تش ټویټر اکاؤنټس دي، سوشل میډیا ده، تاسو هم اورئ، دا خلک هم ورته ګوري او مسخره یې جوړه کړې ده. خلکو چې کله پورې د خلکو فایده نه کېږي اعتماد چې دوی څومره ارڅه بره کوي، دوی د پی ټی آی کس راوستی دی، د پی ایم ایل این کس راولي، اے این پی کس راولي، را دې ولي، خو چې کله پورې خلکو ته د هغې فایده نه رسي، د هغې ناستې فایده نشته دی. او بیا به کوېسچن اوچتوي که دې کس نن ډلیور کړی وی، که نوشران برقي صاحب ډلیور کړی وی، خلکو به وی چې سم کس راوستی و کار یې وکړو. که د خپلې پارټۍ هم و د خپلې پارټۍ کس راوله، داسې کس راوله چې کم از کم ډیزرف کوي او هغه بیا خلکو ته فایده ورکوي. دمې طرف ته ځو تاسو ته موي چې قابلیت اهلیت دا صرف دا نه ده چې هغه ټول راټول شوي په پاکستان تحریک انصاف کې او ټول اپوزیشن چې دی هغه غله هم دي، هغه نه اهله هم دي، هغه نالایقه هم دي، یا په پوره سوسایټي کې په پوره معاشره کې تاسو ته بل کس نه ملاویږي چې کله تاسو ته د خپلې پارټۍ خلک نه ملاویږي چې د هغوی افیلیشن وي، هغه تاسو د مختلفو یونیورسټیانو وایس چانسلران د هغې تقرر راولئ، ځکه تاسو هغه پروسس ایثار کړی وي یو کال پورې چې تاسو ته د خپلې پارټۍ خلک په هغې کې نه ملاویږي، نو بیا څنګه میرټ کوم ځای کې کابینې اپروول نن یو لسمه ورځ ده، دا کابینې اپروو کړي دي. ذکر تاسو کو د ډاکټر نوشیروان برقي صاحب، نو هغه به ډېر ښه سیسټم راوستو کوشش کوي، خو آیا زمونږ سیسټم، زمونږ نظام، زمونږ هیلث سیسټم یا زمونږ کومه معاشره چې ده هغه چې کومې فارمولې اپلای کوي د امریکې یا د برطانیې، آیا هغه دلته ممکن دي هغه دلته نافذ العمل شي؟ په 100 روپۍ باندې سټرچر ملاویږي او آی ډي کارت کاپي درنه اخلي، خبره دا ده چې یو مریض سره به یو کس راځي. سوال دا دی چې تاسو د یورپ کوم نظام دلته رایج کول غواړئ، نو هغه شانته سهولیات خو د خلکو له ورکړئ، یوله شانته ما اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن ټوله لوبه د پیسو ده، ټوله لوبه د فنډ ده. اپوزیشن ټول غړي راغونډ شوي وو او موسم د پېښور ډېر ښکلی و، هلکه هلکه باران هم و او ټول راغونډ شوي وو. هغوی یو کیمپ ولګو د وزیر اعلی هاوس نه بهر، او چې کله یې کیمپ ولګو نو ټول خپلو کې ملګري دي. ټوله لوبه مونږ ته جوړه ده. بهرحال دننه ولا ګرمه ګرمه چای راله، کیک ورله راغی، بالکل فرش تازه کیک او بسکټو، او بیا ورسره ماسکونه هم رالل، تاسو ماسکونه واچوئ او بار خیر دی کېنئ شغل میلو کې. عرفان صاحب دا لوبه غونډه تا ته او ما ته جوړه ده، خپلو کې ټول یو ځای دي، یو بل له چایانې راوړي، یو بل له کیکونه راوړي او فنډونه مو خپلو کې بس تقسیم را تقسیم کړي، کیسه به ختمه شي. چې به کوم ګورو نو سیاست دی او سیاست کې دا ټولې خبرې جایز دي. وایي چې موږ څه کارونه کوو نو هغه د عوامو دپاره کوو. اپوزیشن وایي چې عوام د مشکلاتو سره مخ دي او موږ د دوی دپاره میدان ته راوتي یو، خو دا نه وایي چې په دې کې څومره ایم پی ایس چې دي نو هغه ټیکهداران هم دي. دا هم څوک نه وایي چې په دې کې څومره ایم پی ایس ټیکې واخلي نو هغه خپلو رشته دارانو ته خپلو خپلوانو ته ورکوي او په هغې کې څومره پرسنټه کمیشن بیا د دې خلکو وي. دا خبرې په ریکارډ باندې دي چې آیا که تاسو د اوړو خلک ټیکې نه 50 کروړو یا د یو ارب روپو تاسو ته ترقیاتي فنډ ملاویږي یا دا کارونه ملاویږي، نو دې لپاره ضروري ده چې کوم دا بیا د ډیډیک چیرمین او دا تاسو ټول هلته ږدئ او د دې بیا باقاعده منظوري ورکړی کېږي، نو دا ټیکې څوک اخلي؟ حکومت خو ویلي دي که نه، پرویز خټک صاحب په وخت کې موږ ته ویلي دي چې دا څیزونه موږ ټول آنلاین سیسټم کړی دی او دې کې چې اوس کمیشن اخیستو خبره و نو هغه ختم شوی دی. او زموږ د اطلاعاتو مطابق چې کله به مخکې 10% کمیشن اخیستلی کېدو هغه اوس 40 ته رسېدلی دی، بلکې څه ځایونو کې به د دې نه هم زیات وي، په نیمه خبره ده. خبره دا ده چې دغه پوزیشن جماعتونه نن راوتي دي، نو دغه بالکل د فنډز دپاره راوتي دي او دغه خبره نن دوی ومکړه چې موږ د فنډز غیر منصفانه تقسیم دا نه منو یا د دې موږ خلاف یو. روایات دا پاتې شوي دي چې حکومت ځان ته یا وزران یا ایم پی ایز زیات فنډ اخلي، اپوزیشن ته لږ حصه مخکې لږ ورکړی شدل. خو بهرحال اپوزیشن به هم سیاست کولو دپاره خبرې څه جواز او هغوی به بیا بالکل هغې ته کېږي.
دا دویم ځل دی چې د وزیر اعلی هاوس مخې ته دغه احتجاج کیږي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې احتجاج روانو د وزیر اعلی خلاف او د هغه ځای نه بیا چای او کیکونه راغلل. دومره ګرمه چای وکړه چې لوخړې ته ختې لکه باغ خو موسم ډېر ښکلی و هلکا هلکا باران و. هغې د وزیر اعلی صاحب شکریه هم ادا کړله چې په د یخنۍ کې هغې موږ ته چای راولېږله. تازه کیک و سره کیک هم موږ ته هغوی راولېږله. بیا ماسکونه راووتل چې ماسکونه واچوئ. خو فهیم صاحب مسلو حل هغه نه دی که موږ وګورو چې یاره دا کم ټریک باندې دغه روان دي او اپوزیشن هم دغه ګیلې شکوې کوي. اپوزیشن کوي هم سیاست ته د خبرو دپاره چې یاره دوی دغه پارلمان ته راشي دغه ایوان ته راشي او هغوی هلته فنډونه هغوی ته میلاو شي پیسې هغوی ته میلاو شي په دې کې دوی څه پیسې وګټي. آیا تاسو ته بیا بار بار دا مثال زه ورکوم نن بیا د هغې ذکر کوم چې دغه پارلمنټیرینز دغه خلک دومره خیرخوا دي چې هغه په الیکشن کې چې د کمې نه کمې پیسې څوک لګوي نو 10 کروڑ روپۍ لګوي یا 10 کروڑ لګوي. خو لیمټ دی دا خو د الیکشن کمیشن دا کاغذي خبرې دي. کاغذي خبرې نه کوو حقیقت خبره کوو چې کوم میدان کې اهلیان پی کے فلانے اهلیان علاقہ کاغذي خبرې نه کوو. فهیم صاحب جمله کارکنان خدای طرف نه حقیقي خبرې کوو چې کوم عوامو ته هم پته ده او دغه خلک هغوی ته اوټونو دوران کې ځي څوک چا دپاره څومره خرچې کوي څوک چا ته څومره نغدې پیسې ورکوي. اوس یو ایم پی اے صاحب په خپل الیکشن باندې 10 کروڑ روپۍ لګوي خپل د ذاتي جیب نه یا د خپل آمدن نه. نو آیا هغه بیا راځي ته دا هم پته وي چې زه په حکومت کې نه راځم او زه په اپوزیشن کې راځم نو آیا دا دومره پیسې دا دومره تاوان هغه ولې کوي؟ او بیا ورته لا سنټ الیکشن هم یو ځل راځي. خو بیا وروستې خبرې هم یو الیکشن دی که مخکې به دوه سړی د دوه نه څه ګټه وکړي. نو چې کله دوی دومره پیسې لګوي فهیم صاحب او دوی ته دغه فنډونه نه میلاویږي په هغې کې دوی ته خپل حصه نه میلاویږي هغې کې خپل کمیشن نه میلاویږي هغوی دغه خپل تاوان چې کم کړي هغه نه راسر کوي هغې سره بیا هېڅ قسمه بله لار نه چې هغه راتلونکي وکړي. اوس چونکې کم ذکر کېږي تاسو ته ما پرون ذکر کړی نن بیا ذکر کوم چې که فرض که حکومت ختمیږي بقول د اپوزیشن حکومت کور ته ځي نو دوی ولې د فنډ لپاره احتجاج کوي؟ خو چې دوباره الیکشن کېږي نو اپوزیشن به هم میدان ته راشي دغه تحریک انصاف به هم میدان ته راشي پته به ولګي چې څوک څومره اوبو کړي. او باقي عرفان صاحب چې کله دا احتجاج وشو نو د هغې نه پس دا ټول غړي راله اسمبلی کې کېناستل اسمبلی سیشن و اسمبلی کې ډېرې خبرې وشوې ډېر اهم موضوعات خو یو موضوع چې کوم باندې حکومت او اپوزیشن په یو پیج دي او دا زموږ چې کوم د هاوس کسټوډین دی هغه هم په یو پیج دی هغه دا و چې د ماشومانو سره چې کوم جنسي زیاتی کیږي د هغوی قتل کیږي د هغې حوالې سره قانون سازي مونږ ولې نه کوو لګیا یو. دې حوالې سره مشتاق غني صاحب لږې خبرې کړي دي که د مشتاق غني صاحب لږې خبرې مونږ وورو. ہم نے اتنی محنت کر کے 30 دن کے اندر 3 کمیٹیوں میں چائلڈ ابیوز کے اوپر بڑا ورک کیا تھا اور وہ دن اور آج کا دن ابھی تک وہ اسمبلی میں نہیں آ رہا ہمارے سامنے. میں نے یہاں منسٹر صاحب کنسرن سوشل ویلفیئر سے بھی بات کی فلور سے لا منسٹر صاحب سے بھی ہمیں یہ کہا جا گیا کہ کیبنٹ کے تھرو آئے گا وہ کو خدا کے لیے اس کو لائیں. روز کیسز ہو رہے ہیں اور پھر وہ ایک قانون ہی نہیں ہے قانون تو اب بھی ہے اس میں جو اور چیزیں تھیں کہ اس میں بھی اویئرنیس کمپین تھی جس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ قوانین مسجد اور مکتب کے ذریعے ماسس تک نہیں پہنچیں گے گلی محلے میں نہیں پہنچیں گے ان لوگوں میں خوف پیدا نہیں ہوگا اور یہ چائلڈ ابیوز ختم نہیں ہو سکتا. تو اب یہ آپ کی ذمہ داری دیتے ہیں. آج ہم یو آر اے ینگ مین آئی ہوپ کہ آپ کیبنٹ کے تھرو کوشش کریں کہ 5-6 دنوں میں ہمارے پاس لے آئیں یہاں پہ تاکہ ہم اس کو پاس کریں اور اس کے اوپر پھر ہم پوری طرح عمل کریں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ چائلڈ ابیوز کی لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس پہ اتنا کام ہوا ہے. دا د کسټوډین اف د هاوس خبرې دي. عرفان صاحب یو بې بسي د کسټوډین اف د هاوس نه ښکاره شوه چې ما سوشل ویلفیر منسټر ته ووایي ما د لا منسټر ته ووایي ما هر یو منسټر ته ووایي چې آخر تاسو څه کوی لګیا یې ما ډپارټمنټ کسان راوغوښتل او دا وی چې دا به کیبنټ نه راځي نو خدای دپاره تاسو دا کیبنټ نه راولی چې موږ دا قانون پاس کړو. کیبنټ ته غالبا هغه قانون نه دی اپروف شوی تر اوسه پورې کیبنټ کې انخطې دی تللی دی کیبنټ ته خو اپروف شوی لا نه دی او همدقه ګیله ده چې آخر دا ولې کیبنټ نه دی اپروف شوی ولې ایوان ته نه راځي لګیا دی نو چې کسټوډین اف د هاوس چې کوم دا ټول هاوس چلی لګیا دی چې وزیر اعلی هم د هغه انډر راځي مطلب پوره صوبې مشري بیا هم دوی سره انډایرکټلی راځي هغه دومره بې بسه دی نو بیا به یو عام کس دی صوبه کې څه کار کوي؟
دا بدقسمتي ده او دا بې بسي یا د لاعلمۍ اظهار چې کوم دی یا د غیر سنجیدګي مظاهره چې کوم بار بار ذکر کوو چې دغه د ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو دپاره په دې کې هیڅ قسمه سیاست نه دی انوالو. اوسه پورې چې په دغه معامله باندې څومره حکومت او اپوزیشن جماعتونو خبرې کړې دي نو هغې کې هیڅ قسمه سیاسي پوینټ سکورینګ نه دی شوی. زه په دې خبر نه پوهېږم چې په دې کې کوم داسې راکټ ساینس انوالو دی، په دې کې کوم داسې د اټم بم فارموله ده چې کابینټ ته دغه قانوني مسوده نه ځي یا کتلې ده د هغې اپروول نه ورکېږي یا آیا دغه خلکو دا سټډي کړې نه ده. تاسو کوي چې د کابینټ کله میټینګ کیږي څومره د دې ممبرز دي تاسو هغې نه تپوس وکړئ چې په کومه ایجنډا باندې وي. اکثر منسټرز ته د خپل ایجنډې پته هم نه وي چې څه دي. بالکل د کنسرن منسټر صاحب دی هغه موږ تېرو درېو میاشتو نه په صوبایي اسمبلۍ کې نیو، د هغه د محکمې متعلق سوالونه راځي هغې جوابونه بل څوک ورکوي یا دغه قانون چې کوم د هغه د محکمې سره تعلق لري هغه به دې کې غیر سنجیدګي مظاهره کوي. یو طرف ته په اسمبلۍ کې دا خبرې کیږي، سپیکر صاحب د بې بسۍ اظهار کوي، اپوزیشن هم چغې وایي چې حکومت غیر سنجیده رویه ده او هم نن ورځ کې یعنی تاسو وګورئ چې قانون ساز اداره د صوبې یو غټه جرګه یو غټ فورم په هغې کې د ماشومانو مستقبل محفوظ کولو دپاره قانون سازی نه کولو پر یاد کیږي یا جړه کوي یا سپیکر صاحب چې دا تاسو په راتلونکي هفته کې راوړئ او هم نن ورځ باندې بیا په دې پیښور د چمکنو په حدود کې یو اف آی آر درج کیږي چې یو 19 کاله ماشوم سره جنسي زیاتې شوی دی، بیا 4 ورځې هغه په یو بنده کمره کې وو او هغه د جنسي تشدد ښکار شوی دی، بیا د هغې اف آی آر نن درج شوی دی. نو آیا د حکومت ترجیحات څه دي؟ آیا حکومت دې تر کارونو طرف ته ولې ترجیح نه ورکوي؟ بهرحال دغه قانون دی، سپیکر صاحب هم رولینګ ورکو، ګورو چې دغه کابینټ نه دغه اپروول کله دوی ورکوي او دغه بیا کله عملي کیږي. پروګرام و ختم دی، مته اجازت راکړئ. الله پامان.